دا سجاد قاضي صاحب ناتخواني وکړله اگر که ګرمي هم ده دا شپې هم کله کله وي انشاءالله موږ بلا تاخیر استاذ العلماء مرشد العلماء عارف بالله ولي كامل حضرت اقدس پیر عبدالاحد دامت برکاتهم العالیه دعوت خطاب ورکو چاوی راشي او تاسو تخپل واز او نصيحت وړاندې کی او بهر دغه پکی لګ ملګوي هغه ورته جنریټر سٹارټي بهر موسم خده او تاسو خیر کله تکلیف دې هغه برداشت وکړي او د حضرت صاحب دغه فرمودات اواز او نصيحت خپ محبت او ادب او شوق سره وره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا الذي لا يخلق مثل نذير رسوله ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزور به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتيم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من الديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وعلى آل سيدنا جزا الله عنا محمد الله وأهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلي عليه. زمان الإسلام قدرمندو معززين حضرات اور حضرت سے مبارک و دیگر علماء او مشران او دنیکلی کشران او حمدولی ورونا رب کائنات دی استاسو دا ختم بخپل دربار کی دخپل رضا دا پارا قبول و منظور کرو آمین. دا دوستان یو عظیم و خوشحالی دا هر مسلمان دا پارا دا دنیا چی سمر خوشحالینی دی دا وعدہ دا سنت او چی نور سمر خوشحالینی دی ندا پا دی دنیا کی پاتی دی پا حق خوشحالینو باندی پا آخرت کی سا نتیجہ دا مرتبہ دغه کومه خوشحالي چې د چې کوم موږ او تاسو را جمع شوي یو د دې قرآن پاک هم واورېدو په شپه کې په تراو کې او په کومه خوشحالي کې را جمع یو دغه خوشحالي ډېره لویه خوشحالي ده الله دې زموږ او ستاسو دغه خوشحالي همیشه نصیب وګرځوي. قرآن پاک د محبت او د مینې او د عمل کتاب دی او راغلی او موږ ته دی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ جہان سردار خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک توئی فدا کا بی و امی یا رسول اللہ زمامور پلاد دستان قربان شی نصیحت راتا ہوگا. دوڑ جہان سردار ورطویلی کہ ابو ذر غفاری دا تقوی اہتمام کوا اللہ دی منگو تاسو متقیان کاندے حضرات. آمین. تقوی چکا مدنو دا دا اعمال و جرل دا صوفیہ کرامو پا کتابونو میں کی قتل دا مولانا زکریا مرحوم رحمت اللہ علیہ پا ملفوظاتو کی ممکتو چی عابد بہتر دے او کو متقی نو دی لکلی دی چی متقی بہتر دے دا عابد نا. متقی سڑے آدھے سڑی تاوئیو چی دا اللہ دا خوف او دا ویری دا وجنا بدو اعمالو نزان ساتی دشپی دا ماسکتن مندو کو بظاہر مثال دالی دا ماسکتن مندو دا جمع سراؤکو طول اشپی خوبکو یا دشپی راکاتی دو رکات بودری سلوری چکم نے منزو کو بے دا سہر جمع اکڑا کو سہر دا حرام نزان ساتی دا رشپت نزان ساتی دا ظلم نزان ساتی دا ناروا کارونو نزان ساتی دا سترگو دا زنا نزان ساتی دا وگونو دا غیبت نزان ساتی پخپل دا غیبت کونو نزان ساتی دا سڑے متقی دی. یو سڑے دا شپی چکم دے والان لے عابد دی خو سہر حرامم کئی سہر رشپتم علی سہر نارواگانم کئی سہر زیتینم کئیو دا دی عابد نا چکم دے متقی افضل و بہتر دے. نو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تا دوڑ جہان سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چی ابو ذر غفاری دا تقوی اہتمام کوا متقی زان ساتا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مبارک کو یا رسول اللہ دا دین نور زیادو دا دوڑ جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورطا فرمائی دا قرآن پاک تلاوت کوا قرآن پاک آورا قرآن پاک وایا پا قرآن پاک باندے عمل کوا. او ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ستا دا پارا دا قرآن پاک تلاوت پا دنیا کی نور دی رنا دا او پا آخرت کی دا قرآن پاک تلاوت ستا دا پارا یولو یا ذخیرہ یولو یا چکم دے دا آخرت دا پارا ستا دا دی دنیا دا زندگی یولو یا سمارا دا نو پا دنیا کی ستا دا پارا نور دے و رنا دا. حدیث پاک کی رضی
پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کومو کورونو کې چې تلاوت کیږي پاغي باندې د الله رحمتونه را نازلېږي په کومو کورونو کې چې تلاوت کیږي دا د اسمان مخلوق ته د ښکاری لکه څنګه چې موږ او تاسو ته په اسمان کې ستوري ښکاری هغه کورونه د کرنګي په اسمان کې ځلېږي په کومو کورونو کې چې تلاوت کیږي الله دې زموږ استاد د دې کتاب تلاوت د دې کتاب د تلاوت اوریدل دا په ژوند کې همیشه نصیب وګرځي آمین ثم آمین او ذخیره ډیره لویه ذخیره ځکه ده حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې د عرش عظیم د سوري لاندې به دوه شیان وي په قیامت کې یو قرآن پاک یو روژه دوی به جګړه کوي داسې حدیث کې الفاظ راځي دوی به شفاعت کوي د دوی شفاعت به قبلیږي او د دوی جګړه به اورېدلې کېږي د خدای په دربار کې به قرآن پاک زما استاد لپاره شفاعت کوي زما استاد لپاره به په دربار الهي کې جګړه کوي او د دې قرآن پاک شفاعت به قبلیږي د دې قرآن پاک جګړه به الله اوري او جګړه به منظورېږي خدا الله چې ما او تا دې قرآن پاک سره په دنیا کې تعلق ساتلی وي قرآن پاک هم اورېدلی وي وایي قرآن پاک به وایي چې الله دا انسان ستړی و ستومان و د ورځې کار کړی و او د شپې خوب زما دپاره زما د اورېدو دپاره پرېښی و زما دپاره ولاړ و د شپې په تراویح کې زه اورېدلی وم دغه رنګې چې کوم دی په تهجدو کې ویلی وم په صلات اوابین کې ویلی وم نو یا الله زه د دې بنده دپاره شفاعت کوم رب کائنات زما دا شفاعت قبول کا رب کائنات به د دې قرآن پاک شفاعت قبلوي نو دا قرآن پاک زموږ استاسو دپاره لویه ذخیره ده الله دې زموږ استاسو په دنیا کې داسې ژوند نصیب کړي چې دا قرآن پاک زموږ استاسو دپاره ذخیره شي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک خلافت و حارث بن نافع رضی الله تعالی عنہ مبارک د مکی معظمه گورنر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راوغتو ورته وی چې د مکی د ځنګلاتو امیر د څوک مقرر کړی دی هغه ورته وی چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک د مکی معظمه د ځنګلاتو امیر می ابن ابزه مقرر کړی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک حیران شو لګوسم شو دا نوم یې نه واورېدو ورته ابن ابزه څوک دی بې قربان دا زمون غلام دی دې خبرې ته متوجه شي قرآن پاک کې ډېر لوی کمالات دي الله دې زموږ استاسو نصیب وګرځي قرآن پاک سره دې خدای محبت نصیب کړي قرآن پاک باندې دې خدای عمل نصیب کړي او دې دل دې خدای قرآن پاک نصیب وګرځي حضرت عمر رضی الله عنه مبارک غصه شو ورته وی د مکی گورنر ابن ابزه غلام چې کوم دی ته د څنګهلاتو امیر مقرر غلام د څنګه امیر مقرر کړی دی هغه ورته قربان امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارکه ابن ابزه غلام دی خو قرآن سره ډیره مینه ده او قرآن مسکین کېږي سبحان الله قرآن سره محبت دی او قرآن وایي او په قرآن عمل کوي حضرت عمر رضی الله عنه مبارک دا حدیث پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیان کو دا موږ چې کوم ویلو ان لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو باخرين په دې کتاب باندې الله دې قومونه اوچت کړي دي او خاموش شو او مسکې شو او هغه ته ویلي او شاباشي ورته ورکړه چې ډېر ښه دي کړي دي چې د مکی معظمې د ځنګلاتو امیر د مقرر کړي چې د قرآن پاک سره تعلق او محبت او نسبت دی غلام دی خو د مکی معظمې د ځنګلاتو امیر د مقرر کړي ښه دي کړي دي څه وجې نه د قرآن پاک سره نسبت دی الله دې زموږ استاسو د قرآن پاک سره نسبت نصیب وکړي آمین حسن بصري رحمت الله علیه مبارک وایي چې زه په مکه مکرمه کې وم
مکه مکرمه کې چې کوم دی ډېره زیاته وچکالي شوه او دعاګانې کېږي خو به هر حال د الله هر یو کار کې راز وي موږ هم سوالونه کول حسن بصري رحمت الله علیه ډېر لوی سړی دی د علماو حضراتو ته پته ده وی په جومات کې ناست یم یو تک تور یو داسې ظاهري بدشکله سړی راغی او مونځ یې وکړو 2 رکعاته صلات حاجت نیت یې وتړلو دا رکعتونه لږ اوږده وکړلو او بیا د هغې نه بعد یې درود پاک ویلو او دعا یې وکړه چې یا الله په دې قوم باندې سختي ده رب کائنات ته پې د رحمتونو بارانونه راولي وایي بچ دعا څنګه د لاسونو ښکته کړلو وریځې په اسمان کې رالې او باران شروع شو سبحان الله دوستانو دا په دې نه ده قربان چې سړی د کاټن جامې واغوندي او بس کشتي پاسې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه ته وایي زه درته د جنت سردار وښیم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک آو راته وښیه د جنت سردار څوک دی پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي بیا بلخپي سرتور سره شکېدلې جامې د خلکو په نظر به هېڅ نه راځي ان اکرمکم عند الله اتقاکم خدای دې زموږ او تاسو متقین کې وساتي امين د خدای په نس کې متقي عزتمند دی الله دې زموږ او تاسو په وړاندې کې خوف راولي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د جنت سردار راته وخه جنت سردار پیغمبر پاک ورته وایي شکېدلې جامې خپیاب لخپې سرتور سر دغه مقام چې کوم دی دا په عرفات کې الله دې موږ او تاسو ټول بوتلی کړي حاجیان حضرات چې کوم دي په عرفات کې دغه رنګي سرتور سره خپیاب لخپې او یو لنګ او باچا دی په ګدا دی او لاسونه پورته کړي حدیث پاک کې راځي په دغه ورځ باندې فرشتو ته الله وایي وګورئ زما بندګانو ته سرتور سره او خپیاب لخپې کو باچا دی او کو ګدا دی ما ته ولاړ دی او لاسونه پورته کړي او ما نه غواړي تاسو ویلي چې بنده به پیدا کوه ویسبق الدماء ونحن نسبح بحمدک الله په دې بندګانو باندې فخر کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي وایي په ژبه به الله وي په ژبه به د الله نوم وي او په زړه کې به زما مینه وي دا سړی د جنت سردار دی الله دې زموږ ستاسو په ژبو کې د الله نوم راولي او په زړونو کې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک محبت او مینه راولي امين مینه نه بغیر ګوره نه کېږي دوستانو دا خبره یو خبره یاد ساتئ ښه لا اله لا اله وایي ټول عمر خو چې محمد رسول الله دې ورسره ونه ویلي باز کار خراب دی ما یو ځل خبره کوله نو زما دې ځای ته چې کوم دی ډېر مشهورو غیر مقلد دی مولانا غلام الله خان یو ځل راغلی و ما ته ویله حضرت دې منمه مشهور غیر مقلد دی دعا ته راغلی و دعاګانې مې کومه و تاله راغلی په دې قاضي کلي کې اوسېږي مشهور غلام الله رحمتي ورته وایي وایي تا ته راغلی یم او حضرت دې منم وجه دا ده چې د رسوماتو بدعاتو او دستورو شیانو نه مولانا زکریا مرحوم رحمت الله علیه د تصوف اصلي بنیاد او جرړه سبحان الله چې کتابونه ګوري په دې فضایل اعمال کې بیګا مې کتل په دې ذکر کلمې طیبې باندې څومره چې کوم دې اصرار کړي حضرت موسی علیه السلام مبارک ویلي چې الله یو داسې کلمه راته وښایه چې تا ته پرې نږدې شم وی رب کائنات ورته چې کلمه وایه که نه موسی علیه السلام وی خدای دا خو هر څوک وایي ټوله دنیا یې وایي وی موسی علیه السلام واوره جبریل امین راولېږلو چې دا وواړه اسمانونه وواړه ځمکې عرش او کرسي او فرش ټول په یو چوړي کې د تله د میزان کې واچو او کلمه طیبه مبارکه په بله کې چوړي کې واچو د کلمه مبارکه به بدله نشي سبحان الله دې کلمې ته داسې مه ګوره دا ډېره لویه کلمه ده اولیاء کرام څه کوي قربانه اولیاء کرام وایي کلمه طیبه وایه الله الله وایه
نو چې الله دې نصیب شو نو قرآن پاک کې الله ویل زما خبردگان منیمین خلق کم دي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الذين يذكرون الله جل وما يدي ولا لم يدي فالناس تم يدي فحالت تکیه کې یادي د انسان درې حالات دي څلورم حالات مستلقیه دغه بندگان الله وي ما په دې منیمینو ډلو کې شمار کړو چاته چې الله نصیب شو الله دې زموږ استادو د الله یاد نصیب وکړي امين دا ټول دولت دی یو مولوی صاحب خبره کوله ډیره مې خوښه شو وایي د الله دا نوم چې کوم دی دا داسې پڼ نه دی نه داسې چې کوم دی لرګی دی چې سړی کوږه نه خو د امام غزالي رحمت الله علیه یو قول مې کتو هغه مبارک لیکلي وایي چې الله ته کوم بنده محبوب شي او نږدې شي او خوښ شي نو الله ورته د خپل یاد نصیب کړي سبحان الله زموږ استاد د یاد نصیب امين نو دوستانو عرض مې کولو حسن بصري رحمت الله علیه وایي چې دی سړي دعا نه بعد وریځ راغله او باران شروع شو زه دې سړي پسې شو روان دي چې لاړو یو محلي ته ورسېدو هغه محله کې یو سړی و چې د هغه ډېر زیات غلامان وو هغه کور باندې ورننوت سبا ته زه ورغلم ما ورته ویل یو غلام مې پکار دی غلامان یې راویستلو نو ما ورته ویل دا نه دی دا غلام دې نه دی پکار بل غلام شته یو غلام دی بس شکله غونته دی بل کار یې نشته په تلاوت د ناست او بس نه چا سره خبرې کوي نه چا سره کار او نه کار هېڅ سره کار نشته دی یو دانه پاتې دی ما مې ذکر راوینیستو چې ستا به خوښ مې شوې ما ورته چومه غلی وباسه دوی چې راویستو ما چې ورته وکته ما ورته ښه په زرو زیر کتلي وو ما ویل چې دا هماغه غلام دی ما ورته چې همدا مې پکار دی همدا غلام درنه عالم غلام مې ترې واخیستو و یو غلام راته وایي چې قربان زه دې څنګه واخیستم وی هغه به حسن بصري رحمت الله علیه ما ورته وی چې پرون مې داسې یو کیفیت وکتو وی غلام یې وکړو چې یا الله زما او ستا په منځ کې یو راز دا کمال څه کوو دا کمال قربان په دې تلاوت کې وخا وی غلام څه کوله وی غلام تلاوت کوو لاسونه یې پورته کړ حسن بصري دومره وړوکی سړی نه دی دا لوی سړی دی اوس دې باندې خبره کوو ټوله شپه به تېره شي د حسن بصري رحمت الله په مناقبو په ملفوظاتو د هغې په کمالاتو د هغې په علم او په تقوا چې خبره کوو سبحان الله او وایي چې لاسونه یې پورته کړل او لاسونه یې ښکته کول په اسمان کې چې کوم دی ورېځ راغلې او باران شو هغې کې کمال څه و هغې کې کمال د قرآن پاک تلاوت و چې هغه به تلاوت د قرآن پاک الله دې زموږ استاسو دوستانو د قرآن پاک تلاوت چې کوم دی یاد د قرآن پاک ودرېدل په نیمه شپه کې د قرآن پاک تلاوت دا نصیب وکړي امین نو قرآن پاک به چې کوم دی د آخرت دپاره یو لویه ذخیره ده دا به شفاعت کوي زموږ استاسو حدیث پاک کې راځي دوستانو هر یو شی زنګ نیسي زنګ اوسپنه زنګ نیسي ایمان زنګ نیسي زړه زنګ نیسي زړه کله کله زنګین شي سړی یو ګناه وکړي وړه صغیره یو توردار جوړ شي بیا بله ګناه وکړي بل توردار جوړ شي همداسې دا داغونه دا سینه چې کومه ده یو بهترین رډار دی خو زمونږ دا سینې ولې کار نه کوي دې کې وجه دا ده چې زمونږ سینې ټولې تورې دي دا د ګناهونو د وجې ده دا مونږ وایو چې خدای موږ ته امان راکړه من شر الوسواس الخناس د هغه شر د وسوسو اچونکي نه الخناس چې دا په شان ته تلونکی دی یو بزرګ لیکلي دي چې ما وایي چې دا وسوسې مه چې په شان تلونکی هم دی یا الله دا راته وښیه عملي چې تا څنګه وایي دی وایي مشاهده ګورم چې د شیطان خپل خرطم راواخیستو او د انسان په دې زړه کې چې کوم دی د سیرنج په شان ته کېښوستو لکه څنګه چې ډاکټر سیرنج کې چې کوم دی په کلار کلار دا دوایي دغه کوي دغه رنګې
د انسان په دې ځل کې د خپل شیطانی حرکات او وسوسې دا ورچي او د انسان یو دم ویلي چې الله ویلي بس شیطان یو دم شاته ټوکو شاته رسو په شاله وي ما ته عملي خدای پاک خدا چې دا شیطان وسوسې چونکې هم دی او په شاته تلونکې هم دی نو هر یو شی زنګ نیسي زړه زنګین شي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د زړه د زنګ د ختمېدو دپاره مرګ یادول دوستانو مرګ یادول پکار دي کله کله مرګ یادول ضرور کار دی مرګ سړی یادوي دا د لذتونو ماتونکی دی د خوندونو د شهوتونو ماتونکی دی او دویمه قرآن پاک دا د زړه زنګ لرې کوي الله دې زموږ ستاسو د زړه زنګونه په دې قرآن پاک باندې لرې کړي آمین د زړه زنګ په څه سره لرې کوي یاره سړي چې کوم دی اراده چې زه د الله سره خبرې کوم حدیث پاک کې راځي نو د الله سره خبرې څنګه کوي قرآن پاک راواله دا تا د رب کائنات سره خبرې کړي ځکه دا د الله کلام دی الله دې زموږ ستاسو د دې کلام ودرېدلو د دې کلام یاد د دې کلام سره محبت او د دې کلام باندې عمل دا زموږ ستاسو نصیب آمین نو حدیث پاک کې راځي چې د قیامت په ورځ به دوه شیان شفاعت کوي یو به قرآن پاک شفاعت کوي او یو به روژه چې دی نو دا شفاعت کوي یو واقعه مې کتا هم د مولانا زکریا مرحوم رحمت الله علیه په کتابونو کې یو مالدار سړی لاړو میلې ته غلام یې واخیستو او غلام ورته وایي چې قربان زما یو درې شرطونه دي یو شرط مې دا دی چې مانځه ته به مې پرېږدي د مونځ په ټیم کې او دویم شرط مې دا دی چې د ماښام نه بعد به ما سره کار نه لري بس د ورځې کې راباندې څه کوي او دریم شرط مې دا دی چې په کور کې به یو کمره ځان ته راکړي ځان ته تنها اول دا خو اسانو شرطونه دي راځه کور ته چې لاړو یو خرابه بېکاره یو خچنه کمره دی غلام خوښه کړله او بس په هغې کې خپل سامان مختصر چې کوم دی یې کېښوست د آقا چې کوم دی ژوند تېرېږي یو شپه روان دی ګوري چې په دې کمره کې رڼا ده دې چراغو دې چورګینو کې ګوري د دې غلام په دې سر باندې یو فانوس راځوړ دی ښکلی زبردسته دا غلام ولاړ دی دا آقا ورته په دې چوندونو کې ګوري چې ویې کتو یو کیفیت دی یو روحاني یو خوشحالي یو عجیبه رڼا ده سبا ته ښځې ته وویلې چې یاره داسې دې غلام سره خو څه داسې کمالات دي عجیبه تورتم دی زموږ په کور کې تورتم دی زموږ په سینو کې تورتم دی زموږ په فضا کې تورتم دی او د غلام کمره چې ده نو دا رڼا ده دوی ورغلل دواړه ښځه او خاوند او دې غلام ته ګوري غلام ولاړ دی تلاوت پاک کوي تلاوت کوي آخره کې چې کوم دی دعا کوي یا الله رب کائنات کاش کې آزاد وي د ورځې د مجازي مولا خدمت کو او خدای شپه اوسګاره ده دا د شپې تا ته ولاړ الله دې زموږ ستاسو نصیب وګرځي آمین توفیق چې راشي هر څه آسان شي دوستانو د ورځې د مجازي مولا خدمت کو او د شپې تا ته یقیني یو هندي ویلي ویل خدای ته په ما مئین که باچا ورته ویلي وي داسې وایي بیوقوف دي داسې وایي چې زه په وینا په ما مئین دي حقیقت دی ښه چې په چا مئین شي اذان ته ودرېږي چې په چا مئین نه وي بهترین پالن کې پروت دي خوبونه کوي دردونه وي تکالیف وي مشکلات وي غمونه وي تاسو یقین کوئ یو ځلې حضرت خبره کوله وی داسې حکایت یې کوو وی سر داسې چا حکایت یې وکړو خبره د دی وه وی تکلیف و معمولي منتصر یې چې کېښوستو د دواړو جهانو سردار راغلو
پیغمبر پاک سره مبارک ورکوي بیانانه کې ځان سندان کا پکې پیخیږي د کلکلو گزارونه سهار چې کوم دی یو مولوي صاحب راغی قربان یو دعا به وکړو چې ستاسو د دې ویښ په درد الله زما په دې کو باندې کې خوشتري کی تاسو یقین وکړئ چې په خپل موجودو ما 3 ورځې بعد راغو او هغه مولوي صاحب له صفات دی الله دی اعلی جنت ورته ورکړي امين قربان دواره ته کې واپس چې د خپل درد می 3 ورځې وشولې نو می کلمه طیبه ویلې دا نو تهجد کړی دي د دردونو د لاسه چې کوم د ټول شپه ته کېدلې صاحب ورته زموږ فرمایي وې دې دعا کې موږ عاجز وسره بلد یو موږ عاجز بندګانو حالانکه د تکالیف او د بیماریانو بارانونه وي خو توفیق وي دې د لسان دې ته جوړل آسان وي تلاوت آسان وي دا ټول هغه وجه دا وي چې توفیق به هغې کې یو خوند او یو مزه او لذت وي چې توفیق نه وي روغ جوړ یو موږ خو توفیق نشته او چې چاته توفیق الله ورکړي ناهین زه ځکه وایي چې په ما مین دی ځکه ما ځان ته ودرېږي واقعي په کومو بندګانو چې الله مین شو ځان ته ودرېږي کوم بندګان باندې چې مین شو خپل محبوب به جوړ کړي ټول شپې ودرېدو توفیق ورته ورکړي دغه رنګ د الله خپل یاد توفیق ورته ورکړي د ورځې روژه د شپې اوس الله دې زموږ په حال باندې رحم او کرم وکړي نو عزم دا کولو چې دی دا غلام تلاوت کوي آخره کې په مناجات کې دوی چې یا الله په د ورځې اوسګار وي رب کائنات نو ما په د ورځې ته یادولې بل کار به مې نه وي بس ولاړ به وم او قرآن پاک تلاوت به مې کول او یاد به مې ساتل چې کله دا حالات ختم شولو سهار چې کوم دی آقا راغو ورته ویل ته ازاد یې ویل ولې ویل بس ازاد ته زموږ آقا شوې موږ دې غلامان شو ویل بس داسې یو کیفیت مو کتو او غلام و یا الله زما او ستا په منځ کې یو راز خاصه او هغه دنیا ته ښکاره شو یا الله د دې نه بعد زه نور پاتې کېدل نه غواړم بس ما د دنیا نه چې کوم دی الله جل جلاله دې غرض مې دا زموږ ستاسو د خدای پاک دا حکم په خپل دربار کې قبول او منظور امين د خپل رضا لپاره د قیامت پر ورځ به دا قرآن پاک زموږ شفاعت کوي او د شفاعت به قبلېږي او د هغه چا لپاره چې په دنیا کې قرآن پاک سره مینه کوي قرآن پاک سره محبت ساتلی په قرآن پاک عمل کړي نو قرآن پاک به وي چې یا الله ستر ستومانو په تراو کې ماته ولاړ دي د شپې ماته ولاړ دي تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر وانت لبل آلي فمن رأى الغلام من غير كد أزع العمر في طلب المحالي طلبي اوچت مقامات د شپې د غفلت خوبونه کې دا قربان د عقل تقاضا نه ده څوک چې طلبي ملغلري او په دریاب کې غوټي وهي یا به ځان ډوب کوم او یا به وباسم لالونه یا ځان ډوب کي او یا لالونه وباسي الله جل جلاله دې موږ تاسو سره د مفت معامله وکړي امين حدیث پاک کې راځي وایي چې انسان کله کې خوستي شي قبر کې قرآن پاک ډېر وفادار کتاب دی دوستانو و دا یو خبره کوم ان شاء الله بیا به دعا د خیر څخه حضرت کوي چې قبر کې سړی کې خوستلی شي نو دا انسانان خپل خپلوان لاړ شي دوستانو د خپل خپلوانو ګوره څه وفا نشته ښه یو بل حدیث پاک را یاد شو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه ورته ویلي چې د یو سړي مشهور سړی وفات کېږي ځان قدر دی مشهور ته ورغی ورته یې قربان ته زما مشهور نو څه امداد تعاون دې راسره کېږي د لاسه وایي ورور ورته وایي چې زما سره هېڅ امداد تعاون نه کېږي زما ستا تعلق به ستا تر سا پورې و بس بیا به دویم ورور ته لاړ شي منځوني ته چې قربان ته مې ورور یې نو څه تعاون دې راسره کېږي د وس وینا زما استاد تعلق به چې کوم دی امداد خو نشم کوي زما استاد تعلق به ستا تر قبر پورې وي بس دریم ورور ته به راشي آکش ورور ته هغه ته وایي چې ما خو تا سره ډېرې زیاتې کړي دي نارواګانې ظلمونه هر څه مې کړي خو قربان بیا مې ورور یې وایي آکش ورور به ورته وایي چې خفه کېږه ما زه ستا ورور یم زه به تا سره هر ځای کې پکار یم هر ځای کې به سره امداد کوم په قبر کې په پلسارات کې په حشر کې په هر ځای کې به دې ملګری یم ته به خفه کېږه په ما سره جفا هم کړي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وایي صحابو نه تپوس مشهور څوک دی یا رسول الله ته خو پته نشته وایي مشهور د دې سړي مال نه مال دا د دې مشهور د دې سړي مال نه د مال تعلق د سړي سره کوم ځای پورې وي تر سا پورې چې سالاره تعلق ختم
دویم منځنی ورور څوک د صحابو یا رسول الله موږ ته پته نشته دا دویم ورور چې کوم دی دا د انسان بچی دی ورور دی پلار دی زوی دی دغه رنګې تر زوی دی د دې تعلق تر کوم دی پورې تر قبره پورې وایي هلکه یې سوری درنه پاتې شو خټه په ورو ته یاد چې ده خټه په ورو ته کړي او انبار خاورې په خپله انبار په خپله دانه چې بل څوک هم په خپله بېلچېلو او بیا ښه په کلام کې را روان شو 2 ورځې یا 3 ورځې یادوو بعد 2-3 ورځې بعد چې کوم دی بیا په عیش او معاش کړي بیا مور پلار چاته ما یو ځل ملګري ته خبره کوم مال فلانې شاه صاحب بیا مال د والد صاحب قبر ته څومره وخت کې ځي غلی شو ما ورته قربان ګوره ته تهجد هم کې نفلونه هم کې ذکر فکر والا مې او د والد صاحب خوار محتاط پروت دی کله کله قبر ته ورځه هلته سورت فاتحه وایه مسئولې طریقې سره او لږ تلاوت کوه د هغې روح ته بخان الله به ورسره ډېر د احسان معاملې کوي اوس ستا بچي به تا سره چې کوم دی ستا تپوس څنګه کوي دا په ژړا شو ماتې واقعي صاحب واقعي داسې نو زموږ خپلوانو تعلق د انسان سره تر قبره پورې و بس دا کش ورور څوک دا د انسان خپل عمل دی نو عمل به سړي سره په دې ټولو تیارو کې وي په قبر کې په پولسرات کې او عمل سره څه شي وي عمل سره خو موږ ډېر زیاتې کړی الله دې زموږ ستاسو په حال رحم وکړي حدیث پاک کې راځي وایي چې قبر کې انسان کې غوستی شي دا ډېر وحشتناک ځای دی حدیث پاک کې راځي وایي قبر هره ورځ اواز کوي چې قربان ماله راځي د ګورسه د ټولو تیارو پورې ما ټولو تیارو مال ته چې راځي نو ځان سره رڼا راوړه او دا رڼا به څه وي دا به د قرآن پاک تلاوت کې ګوره ښه حدیث کې چې راځي چې دا نور دی دا په دنیا کې به او آخرت کې په قبر کې ځان سره بستره راوړه زما کې بستره ګوره نشته دی د بستره به دې څه وي بستره به د نیک عمل وي ځان سره ملګری چې قرآن پاک سره دې مینه کړي وي تعلق دې ساتي دا ښکلی ملګری دی نو چې کله کېغوستی شي قبر کې انسان فرشتې به راشي وی قرآن پاک برشی و انسان پر سینه باندې به پریوځي فرشتې به وایي یا د الله کتابه موږ د دې انسان نه یو څو تپوسونه کوو د یو څو منټو دپاره خواښه څو تپوسونه ترې کوو وی د الله کتاب به ورته وایي چې نه دې انسان زه په دنیا کې د ځان نه نه وم هاخوا کړی زه دې سینې پورې نیولی وم ما باندې عمل کوو ما سره یې مینه وه ما سره تعلق و زه د شپې ویلمه زه د شپې اورېدلمه په ما یې عمل کړی دی زه دلته سره جفا نه کوم زه د ده نه ناخوا کېږم الله دې زموږ ستاسو د دې کتاب ملګرتیا او د دې کتاب شفاعت د قیامت پورې نصیب وګرځوي او دا ختم دی الله په خپل دربار اقدس کې خپل رضا لپاره قبول ومنظور کړي واخر دعوانا جزاک الله